مشکات شریف په 17 نمبر صفحه باندې او مرقات چې شارح د مشکات ته په جلد اول کې په 231 صفحه باندې یو حدیث راوړي زه ته اقتباس کوم او بیا با چې کتاب د تخریم مفصل به وي. عن صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنہ قال يهودي لصاحبه یو يهودي بل يهودي ته ویل یعنی نبی علیہ السلام ته زو ته پوښتنه وکړه د الله شینو ته پوښتنه وکړه نو کې نبی علیہ السلام دا ټیک خدا علامت د اخر زمانه د پیغمبر نو دا به صحیح پیغمبر ایمان به پیرو او کنه دا معلومات ورته نو بیا با پته ولګي چې دا صحیح پیغمبر نه دی نو ځان به تاسو نبی علیہ السلام نه واړه جوابونه صحیح نو که خیال هم کړي چې یا څوک کارنامو کی یا څوک یو حکارو کی نو د دې اوریدونکو لیدونکو سره یو عقیدت پیدا شي نو دوی متاثر شو د نبی علیہ السلام نو فقبل یدیه ورجلیه دواړو سائلانو د نبی علیہ السلام لاس مبارک مخکل کړو خپو مبارکو ته حقیقت جو خپو مبارک ورکړو دا حدیث مشکات شریف په باب الکبائر کې په 17 نمبر صفحه راغسته وړاندې ته کتاب الایمان دی او دلته کې علامات النفاق والکبائر دي بیا په هغه باندې چې مولا علی قاری رحمه الله شرح کړی دا نو کتاب مرقات دی جلد اول دی او پای کې صفحه نمبر 231 تا زموږ غرض څه دی چې دا حدیث کوم حدیث دی حدیث تقریری نبی علیہ السلام د مخ یو عملو شو چې د نبی اسلام لاس مبارک کړ شو خپې مبارک کړل شو نبی اسلام انکار ونکړ نو معلومیږي دا چې لاس او خپې کولول ممنوع ندي کفر نه دی شرک نه دی بدعت نه دی حرام نه دی ناروا نه دی بلکې په حدیث مبارک باندې ثابت شو په حدیث مبارکو کې ودسم راغلي چې نبی علیہ السلام د فاطمه الزهرا رضی الله عنها لاس خپل کړي فاطمه الزهرا رضی الله عنها د نبی اسلام لاس او خپل مبارک دواړه خپل کړي حدیث ته حضور علیہ السلام عمل ذکر کړي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتقبل ید فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام په ډیر محبت چې فاطمه رضی الله خاتون جنت خوخه وړه الحسنین رضی الله عنهما مور ده د علی رضی الله عنه بیبی ده د بیبیانو سردار نبی علیہ السلام دونه خوخه چې سال به مانځه ته ندی په کور به ورغی دروازه به ور سره ما ته پاس یو ورځ ورغی نو علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها ته فرمایي وی سشو علی رضی الله وی قربان اخو زمانه خپه شوی وی بیا وی د کور نو ته پته نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې راغی نو دی اوس په مسجد نبوي شریف په دې ډیوړې کې ځان ته صادره چولې او مرور او خپم لاس علی رضی الله عنه مرور د فاطمه رضی الله عنها نبی علیہ السلام فرمایي ماته زه معلوم لاړ صادر د دلته پاتې شو پته چې خوب غلبه کې دی په خاور کې پروت نبی اسلام ته فرمایي قم یا ابا تراب د خاور پلار پاس په خاور ملاست نو د علی رضی الله عنه اسم کنیه سره ابو تراب د دې سبب عمده واقعا وا نو د نبی علیہ السلام د لور مبارک دونه خو هوا یتقبل ید فاطمه چې نبی علیہ السلام د فاطمه رضی الله عنها دواړه لاس مبارک کولول خدای ریټن سره ګورا په کشر چې څوک مشر مينو کې نو هغه کشر دی دا غي نه عبرت حاصل وای چې وکانه فاطمه رضی الله عنها تتقبل ید رسول الله ورجل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام خو به لاس مبارک کولول فاطمه رضی الله عنها به نبی اسلام لاس او په مبارک ټول کولول چې په اخر زمانه کې به قوم پیدا شي البدعه فيهم سنه والسنه فيهم بدعه سنت ته بدعت وي بدعت ته سنت وي
نو یې چې ته کې نو بدعت دی او چې زه په خپل کوم سنت دي. اوس چې دې دیوبندیانو وغیره ته لاړ شي که نه دوی د خپلو مشرانو لاس کولی او که چا د پیر صاحب لاس کولی وایي دا خو یې ته پیغمبر جوړ کړی نو چې په خپله کې بیا سنت